جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت کله چې تا خپل حیا ختم کړه ففعل ما شئت ته چې بیا څه کول غواړې کوه. محترم عزتمن وروڼو حیا ډېر لوی صفت او کمال دی. مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ د فاطمه کردار خپل کو، مونږ د فاطمه حیا خپل کو. کومه حیا چې فاطمه کوله پکار ده چې هغه حیا مونږ خپل خزو بچولو وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ د فاطمه کور لاره او فاطمه نے فرمائی اے فاطمه رضا ما سره کور لاړه شه. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ابا جان تر کومه پورې مال خپل خاوند اجازه نه ویرا کړي تر هغه پورې زدا سره نشم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمه بچیا آیا چې زه تارایم بیا مر سره نزي. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ابا جان تاسو مال ویلو چې د خپل خاوند اجازه نه بغیر یو کار هم وکړه. عزتمندو علی رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې راغی. فاطمه نے فرمائی اے فاطمه ستا ابا جان سره راغله. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې ابا جان وایي چې ما سره کور لاړ شي. نو علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې تاسو سره لاړ شئ. فاطمه ته فرمایي چې مونږ تاسو اجازه لا انتظار کوو. علی مبارک ته فرمایي چې انا زر زر لاړ شئ. کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله سره روانه شوه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی فرمایل اے علی تاسو هم راځئ. کله چې علی مبارک سره روان شه نو جناب رسول الله مبارک مخکې د فاطمه پسې ده او علی په فاطمه پسې ده. نو علی رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله فرمایي یا رسول الله وګوره فاطمه د خپل خاوند نه مخکې روانه ده. کله چې جناب رسول الله مبارک مخ راوړو فاطمه له فرمایي اے فاطمه بچی ته خپل خاوند نه مخکې روانه. نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ډېر عجیب خبره وکړه. ډېر ناشنا خبره ده. محترمو مونږ له پکار ده چې مونږ دغه شان فکر وکړو د خپل حیا او د خپل ناموس فکر وکړو. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل ابا جانا زکه د علی نه مخکې روانه چې ستا په قدمونو زما قدمونه راشي او زما په قدمونو د علی قدمونه راشي د دې لپاره چې زما قدمونه داسې کس ونکسي او داسې کس په پخې کې نګدي چې د غیر سره زما نکاح صحیح کړي. محترم عزتمندو اخو فاطمه وکړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل فاطمه څنګه تربیت کړو. ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الايمان. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا د ایمان حصہ ده. تر کومه پورې چې موږ تاسو په ځان کې د حیا ولا صفت نه پیدا کړی موږ خپل تاسو په حیا باندې خپل ځان خسته کړی نه وي. محترم موږ تاسو ناکام یو ناکامه موږ او تاسو لپاره پکار ده چې موږ خپل خزو بچولا د فاطمه کردار وخایو د فاطمه حیا وخایو. عزتمندو ترڅو پورې چې موږ تاسو نور خلقو لا د بهایي په نظر ګورو نو قسم دې په الله محترمو چې دغه بهایي قتل دا په موږ باندې قرض دی. داس یو وخت به راځي ستا نسل به تر هغه پورې الله ختموي نه چې نور خلق ستا خور او لور لا په بهایي باندې دا خو قرض شو قرض. نو موږ تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو په خپل ځان کې د پیغمبر پورا طریقې پیدا وکړو. جناب رسول الله د کوم څه نه منع کړ چې دغه نه ځان منع کو چې د کوم څه موږ تاسو له حکم کړ چې هغه باندې عمل وکړو.